رادیو 90 سیکنډز کې د نن ورځې مهمو خبرونو سره زایمه همیره مهدش. د خیبر پختونخوا جمعیت علما اسلام فی په مشرۍ کې د ټول اپوزیشن جماعتونو مهمه مشاورتي غونډه ترسره شوې چې پکې د سېنات ضمني انتخاباتو دپاره د ټول اپوزیشن جماعتونو له طرفه په مشترکه توګه یو امیدوار ټاکلو باندې اتفاق راغلی. د خیبر پختونخوا یونیورسټو کې د روان مالی بحران له وجې اګریکلچر یونیورسټۍ د ملازمینو تنخواه او پنشن نه پوره کېدو له وجې 55 سپورټ سټاف نشستونه ختم کړي دي. د خیبر پختونخوا مختلفو ضلعو کې د پولیو مخنیوي مهم شروع شوی دی. حکومت لخوا د پولیو څاڅکي ورکولو ټیم سره د پولیس اهلکار هم ټاکلي شوي دي. خو د هنګوټل تاڼي سره نږدې د ترهګرو ډزو دوران په ډیوټي 2 پولیس اهلکار شهید شوي او 4 ژوبل شوي دي. د پولیس لخوا جوابي کاروایی کې 2 ترهګر وژل شوي دي. اف آی ای له طرفه پاک ایران تافتان بارډر باندې زایرین او مسافرانو دپاره انتظامات غوره کړي شوي دي او 10,000 نه زیات مسافرانو واپسي ریکارډ کړې شوې ده. پاکستان په سعودي عرب کې 18 فایټر تیارو په شمول 14,000 فوجي ځوانان تعینات کړل. د امیر ضلع کې افیون تلف کولو پولیس ټیم باندې ډزو په نتیجه کې 3 اهلکار شهید شوي دي او ډي اس پی ژوبل شوی دی. کوئټه کې د هزاره کمیونټي په خلکو د ترهګرو حملې له وجې 4 کسان په حق رسیدلي دي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.